أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين. مخکې آیتونو کې واقعه د ابراهیم علیه السلام کله چې هغه راغی خلکو ته مسله بیان کړه توحید بیان کو د شرک ردی وکړو خلکو یې خلاف شروع کو تر دې پورې چې خلکو وی یای خو قتل کوي او یای وسوځوي د سوځولو خبره باندې دی فیصله وکړه چې سیزوی لرګي راجمع کړو وورې ورته ورته کو چې ښه ګرم شو ابراهیم علیه السلام ورته وغورځاو ابراهیم علیہ السلام اور اینی پائے کے سوان اینی لیکن یو طرف تا دغه سجدے او بل طرف تا دا اللہ توحید دے دا اللہ توحید پیس حال کې د پرېښودو نه دی اگرچې زمونږه د عامو مسلمانانو دپاره یو طرف ته رخصتي بل طرف ته عزیمتي کله چې داسې خبرې یو سړی ځان بچ کولو دپاره خبره په خوله باندې صرف وکي نو داغه اجازت یی قرآن کریم کې مخکې ویلو وقلبه مطمئن بالایمان چې زړه په ایمان باندې مطمئنی نو کولای شي لیکن چې کوم خاص خلق دي هغې دپاره عزیمت باندې عملی عظیمت دادے چې مرگ قبول کا سختی قبول کا لیکن د دشمن خبره هغه ماخلا هغه ممانا ظاهر کې ممانا رسول الله صلی الله علیه وسلم معاذ رضی الله تعالی عنہ توئی لا تشرک باللہ اے معاذہ دا اللہ سره څوک شریکوم وَإِنْ حُرِّقْتَ او قتلت اگر که ته قتل کړی شي یا وسوځولی شي ورته دې خلک اچي هم دا الله سره څوک شریک مه جوړوه دا عظیمت ته چې سړی برداشت کولی شي نو په دې باندې دې وکړي دغه خو لا ډېرې لرې خبرې دي صرف په خولې باندې دا خبره بازی نه برداشت کوله صحابو کې چې ته به بچ شې او ستا په ځای د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قتل کړی شي دایم نه برداشت کوله هغه ته تکلیف میلاو شي دایم نه برداشت کوله
صرف د خولې وینا وه کنی کم ځای او دا کم ځای دي. خبیب رضی الله تعالی عنہ هغه ته ووې هغه وی نه زه خو دام نه برداشت کوم چې قتل خو لا لرې دی چې د هغه په خپه کې د غنه لاړ شي دا زمانه به نه برداشت کېږي. خلکو کافرانو هغه د مکې نه بهر راوویسته ولته کې شهید کو. هغه څه اشعار هم ویلي وو فلست ابالي حين اقتل مسلما. هغه اشعار یې ویلي وو زما هېڅ پروا نشته چې زه مسلمان مرم د کافر د لاسه مرم شهید کېږم هېڅ پروا مې نشتي. علی ای شق کان لله مسرعی په هر یو ډډه باندې چې زه پرېوځم دا پرېوتل زما د الله دپاره دي. او بیا یې ورپسې نور اشعار هم ویل دي. خبره دا وه چې یو رخصت ته یو عزیمت ته. نو پیغمبر یا نیکان خلق متقیان پرهیزگار خلق الله ته نږدې خلق هغه په عزیمت باندې عمل کوي رخصت باندې عمل نه کوي. رخصت خو دا کم خلق چې هغه کچا عمل والی کچا ایمان والی یقین والی هغې دپاره دغه د رخصت ایجاد میلاوي. خو هغه هم داسې چې دغه ځای کې به ته د هغې خبره ومنې صرف په خولې باندې او چې کله د هغه د پنجې نه خلاص شوې نو بیا به توبه وباسې او ایمان به تازه کړي. نو ابراهیم علیه السلام سیزو هغه ځان دې ته تیار کړو چې زه د الله د پاره د الله د توحید د پاره د شرک پر رد کې زه ستی خیمه. خلک وی پلانکې خصم د اور زوی دی وی مطلب دی د اور نه یریږي د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې دی د اور نه نه یریږي. ابراهیم علیه السلام د اور نه دی یریدلی تر دې چې هغه ملائک پسې راغلی وی تا لرې کو د دې ځای نه دې وړو لرې دې اچو لرې دې کوزو یو ته یو څه وی بل څه وی هغه وی نه اما انت فلا تا ته مې ضرورت نشتی وی هغه الله ما لپاره پوره دی او هغه ما اینی زما په حال باندې هغه خبر دی. الله رب العزت په دنیا کې د دوستانه تعلقاتو ساتلو د پاره چې کوم ذرایع دي هغه خبرم کوي. خدا د توحید نه علاوه د ایمان نه علاوه دا نور دوستانه تعلقات دا ټول چې دي دا عبث دي دا فضول دي. دا غي تذکرہ وا قیامت پر ورځ باندې بعضې نه انکار کوي بعضې اعلانت وایي چا چې صرف د هغې خبره منله بوتانو خبره وه نورې داسې دي چې هغه د دین نه د اوړېدو خبرې. دې ځای نه د لوط علیه السلام تذکره کوي. لوط علیه السلام هم الله وایي موږ لېږلی و پیغمبرو خپل قوم ته مسله بیان کړه او هغې کې چې کومه بیماري وه د هغې نه منع کولو کوشش کو لیکن هغې خبره ونه منله. نو لوط علیہ السلام دعا کوي رب انصرنی علی القوم المفسدین. الله رب العزت دعا قبول کړه. دا خبره لوط علیہ السلام هغه په دغه امتحاناتو کې دی نو دا ما او تا تم یو قسم درس او یو سبق راکوي. خلق بلګیا وي څوک به خاندي څوک به څه کوي څوک به څه کوي دا زما استاد لپاره د تسلی ده. پیغمبر دې دغسې خبرې کړلي ما او تاسو یو. آخر وشوه ده ملائک رالو ابراهیم علیه السلام له زیری ورکو او دې خواته راغله لوط علیه السلام قوم ته
او هغه تباه کړو. قوم کله اوچت کو او واپس یې الټا را پرېښو، ټولې پکې تباه کړو. لوط علیہ السلام او د لوط علیہ السلام ملګري چې څومره وو هغې ته وویستو. بل ځای کې وایي لوط علیہ السلام او د لوط علیہ السلام کور خلک وو د ښځې نه علاوه، یعنې د لوط علیہ السلام بچي. هلته کې فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین وی د مسلمانانو یو کور یو پکې لیدلی و موندلی و، نور پکې نه و. هغې ته وویستو. هغې تذکره راځي ولوطا اذ قال لقومه انکم لتاتون الفاحشه. او لوط علیہ السلام منګ لېږلی و د هغه قوم ته، کوم قوم کې چې دی و مخکې تیر شي و. اذ قال لقومه کله چې وی خپل قوم ته انکم لتاتون الفاحشه، یقینا تاسو راتلل کوئ فحش ته ما سبقکم بها من احد من العالمین، چې ستاسو نه مخکې والی نه دی کړی دې فحش ته دې کارونو ته من احد من العالمین یو تن د عالم نه. دا بدفعلی دا بدعملی ستاسو نه مخکې چېرته چا نه ده کړي، دا تاسو اولنی خلک یې چې دا کسب تاسو شروع کو، دا فحش شروع کړلی. انکم لتاتون الرجال، آیا تاسو راتلل کوئ نارینو ته وتقطعون السبیل، او تاسو کټ کوئ لارې، کټ کوئ لارې، شو کوئ لارې. وتاتون فی نادیکم المنکر، او تاسو راتلل کوئ په خپلو مجلسونو کې په منکر باندې، په بدو باندې. انکم لتاتون الرجال، آیا تاسو راتلل کوئ نارینو ته. خلق داسې وو دې زمانه کې هم دا خبرې کېږي چلیږي. سړی سړي ته او ښځه ښځې ته واده کېدی شي وي، دا قانون پاس کول پکار دي. لیکن چې کله علما موجودي په الله باندې مین خلک یي، مسلمانان یي، نو هغه دا قانون نه پرېږدي. بل یو خبره هغې دام کوي 18 کالونه مخکې که یو سړی مسلمانېږي نو دا به اجازت به نه وي. دا د هغه چا لپاره چې کافري او هغه مسلمانۍ طرف ته راځي نو 18 کال نه مخکې نشي راتلی. 18 کال نه وروسته چې راځي نو هغه به هم درخواست جمع کوي، زه مسلمانېږم مالا انوسی را کوي، اجازت را کوي. اجازت به اخلي هله به مسلمانېږي. او دا قانون دا خو په هېڅ ځای کې نشتی، نه دا د پاس کولو دی. ایمان منظور دی، که یو وړوکی د 10 کالو دی هغه مسلمانېږي هم منظور دی. بعضې نورې قصې بعضې قوانیني هغه د غیرو د خوشحالولو د پاره غیر پې خوشحالي. وتقطعون السبیل، یو دا شکوئ تاسو لارې، لارې شکوئ، ډاکې کوي. د دې کار دغه چې ډاکې کولې. بل دا تقطعون السبیل تاسو نسل ختموئ په دې باندې. وتاتون فی نادیکم المنکر، او تاسو راتلل کوئ په خپلو مجلسونو کې په منکر باندې، په بدۍ باندې. بعضې په دې مجلسونو کې دی به ناسو نو شپېلې به یې وهل، لاس به یې پړقول، بعضې نور کارونه مې داسې کول چې هغه د شرافت نه وتلي خبرې وې، وتلي کارونه، د شرم او د حیا نه وتلي کارونه. فما کان جواب قومه، نو جواب د قوم داغه الا ان قالوا، مگر دا چې وې ائتنا بعذاب الله، راوله موږ باندې عذاب د الله، او د الله عذاب موږ باندې راوله. زګي دا خان دي کنه. ان كنت من الصادقین، کې ته د رښتونو کته رښتونه راوله ځه. قال رب انصرني على القوم المفسدين، وی الله زما امدادو کې د قوم مفسدانو باندې، د قوم مفسدانو په خلاف کې یا الله زما امدادو کې.
ولما جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرا او کله چې راغلو استازي زمونږه ابراهیم علیه السلام ته پذیری قالو نوې انا مهلكو اهل هذه القريه نور زونه کې تفصیلی خبرې دي دلته مختصر ابراهیم علیه السلام خواله رااله ابراهیم علیه السلام ولسخه ورید کو راوړو کې هو د وتا اغي خوړه نه ویتا سو نه خوري ان منکم وجل من خستاسن يرکو او دې يرېګه ما لا توجل نو زیره ولا ورکړل دو اسحاق علیہ السلام ومن وراء اسحاق یعقوب بلځي کې وایي او اسحاق علیہ السلام نورستو یعقوب علیہ السلام دا زیره ولا ورکو زوی بدی کیږي او دې بلویږي او داغه په اولاد کې و بیا یعقوب علیہ السلام به داغه زوی او ځان پیغمبري نو زیره ورکو ابراهیم علیہ السلام لا قالو نو ورپسې ابراهیم علیہ السلام بیا تپوس کړل تاسو کوي وسچرته ځي فما خطبكم ايها المرسلون ستاسو غټ کار نسدي ناوته منګرا لګلې شي یا قوم پسې قالوا انا مهلكو اهل هذه القريه نو دیوه یقینا منګه هلاکون کیو دې کلی لرا دا اهل دې کلی دا کلی والا منګه هلاکو ان اهلها كانوا ظالمين یقینا اهل دې ظالمان قال ان فيها لوطا ابراهيم عليه السلام وی یقینا پدې کې هو لوط عليه السلام هم ده لوط علیہ السلام پکې دین داخله چې تاسو تبا کوي داخلي والا تبا کوي نو لوط علیہ السلام پکې تبا کوي قالوا ناغي وتوي نحن عالم بمن فيها منګه خپوي غو پا چا باندې چې څوک پدې کې دي لننجينه اهله خامخا منګ با نجات ورکو اغه لراو داغه الله را الا امراته مگر خزه داغه كانت من الغابرين دا بيد پات کې دونکو نا ولما جاءت رسلنا لوطا کله چې راغله استاد زمونږ لوط علیہ السلام لا سیا بهم نو خپشو هغه په دې خلکو باندې په دې باندې خپشو د دې پراتلو باندې خپشو یا سیا بهم په دې قوم باندې خپشو د دې په بد عملي خپشو وزاق بهم زرع او تنگ شو د دې په وجه باندې داغه سینه تنگ شو اوس بس کیږي ولې لوط علیہ السلام هغه سلام د غیب علم نو ابراهيم عليه السلام هغه سلام د غیب علم نو پیجندلی مخکې تیر شیو وقالوا لا تخف ناغي وت اخر کې بیا دا ویلو لا تخف ير مکوا ولا تحزن غم جن کې غما لا تخف ير غما ولا تحزن غم مکوا ان منجوك ولك يقين من خامخا منگا نجات در کون یو تال راو ساحل را الا امراتکا مگر خزستا کانت من الغابرین دا بید پات کی دن کنا انا منزلون على اهل هذه القرية یقینا منگا نازلون کیو رالیگون کیو على اهل هذه القرية پدے کلی والو بانی رجزم من السماء عذاب دا اسماننا بما كانوا يفسقون پسوب دی چی دی کم فسق کاو دی چی کم شرک کاو بدعملی کولا داغی پوجبائیں پدی بائیں دا عذاب را لیگو ولقد ترکنا منها آیتا بینا یقینا پریخو دو منگا دا دینا دے خلق دا پارا نخ واضحا لقوم یاقلون دا قوم دا پارا چی دا عقل نکار اخلی سوک چی دا عقل نکار اخلی داغی دا پارا پدے کے واضح نخی دی دا لوط علیہ السلام دا قوم پا حلاکت کے دارنگے نور قوم کم قومنا چی تباشیوی دی داغی دا پارا پا دی خلقو دا پارا رستنو خلقو دا پارا نخی دی دا لوط علیہ السلام قوم آغا تباشو لوط علیہ السلام پس خلقو خبری کولی نکہ ما تا پس خبری کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تسلی ورکی مخالفینونا اللہ تخویف ورکی یر ورکی داسی کارونه مکوئی کنے شرک مکوئی کفر مکوئی بدعملی مکوئی نو لوط علیہ السلام قوم آتباشو ورپسې د مدین تذکرہ کئی
شعیب علیہ السلام هغې ته راغلی و، هغې ته یې مسله بیان کړې وه، هغې هم خبره ونه منله، هغې هم تباه شو. ورپسې عادیان دي، سمودیان دي، هغې تذکره هم راځي مختصر، هغې هم تباه شو. قارون تباه شو، فرعون تباه شو، حامان تباه شو، دا ټول تباه شو. ولې الله رب العزت دلته کې دا ښیي امتحان دی، نو امتحان کې ستا مخالف اب تباه کیږي، او چې کوم ستا ملګري دي نو الله به هغه بچ کوي. ولوطا اذ قال لقومه، او لوط علیہ السلام منگا لے گلے اذ قال لقومه، کلے چوی خپل قوم تا انکم لتاتون الفاحشہ، یقینا تاسو راتل کوئی فاشتا ما سبقکم بها من احد من العالمین، چی مخکیوالے نہ دے کڑے استاسونا دے کارتا یو تن دا عالمنا. انکم لتاتون الرجال، آیا تاسو راتل کوئی ناری نوتا تغتون السبیل، او شکوئی تاسو لارے کٹ کوئی لارے، وتاتونا فی نادیکم المنکر، او تاسو راتل کوئی په خپل مجلسونو کې په منکر سره بدو سره. فما کان جواب قومینو، نو جواب د قوم دا الا ان قالوا، مگر دا چې وی ایتنا بعذاب الله، راول موږ باندې عذاب د الله، ان كنت من الصادقین، کې ته درشتونه. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، لوط علیہ السلام یا الله امدادو کې زما د قوم مفسدانو په مقابله کې. ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى، کله چې راغله استای زموږ ابراهيم علیہ السلام ته پذیری باندې، قالو نو دیوه انا مهلكو اهل هذه القريه، یقینا موږ هلاکون کیو دې کلی والو لرا، ان اهلها كانوا ظالمین، یقینا دا کلی والا دا دی ظالمان. قال ان فيها لوطا، ابراهيم علیہ السلام یقینا پدې کې لوط علیہ السلام هم ده. قالو نو ملائکه وتوی نحن اعلم من فيها، منغا خپویگو پاچا باندې چې څوک پدې کې دي. لننجين واله، خامخا موږ به نجات ورکو هغه لره او دا هغه لره، الا امراته، مگر ښځه د هغه كانت من الغابرین، دا به د پاتې کېدونکو نه. ولما ان جاءت رسلنا لوطا، کله چې راغله استای زموږ لوط علیہ السلام ته، سیا بهم، ناخپه شو د دې په وجه باندې، وذاق بهم ذرا، او تنګ شو د دې په وجه باندې سینه د هغه. وقالو ویدی لا تخف، دے ملائکو وتوی یریگا ما، ولا تحزن غم مکوا، انا منجوک واہلکا، یقین منگا نجات در کون کی ہو تعالی را استا اہل لرا، الا امراتکا، مگر خزستا کانت من الغابرین، دا بید پات کی دن کنا. انا منزلون علی اہل هذه القریہ، یقین منگا نازلون کی ہو پدے کی والو بانے، رجزا من السماء، عذاب دا اسماننا، بما کانو یفسقون، پسو دی چی کم پی سقاو. ولقد ترکنا منها آیاتا بینا، یقینا پرې خو دومنګا د دینه نخا واضحه، لقوم یعقلون، دا قوم د پارش عقل نه کار اخلي. الله رب عزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي.